توباګاریم تمی معاف کړي ګناهونه تمی معاف کړي ګناهونه. نو نبی علیہ السلام چونکہ د دې ټول امت سردار دی، د دې ټولو انبیاءو سردار دی، د پیغمبرانو سلسله رب العالمین پاغي ختم کړی دا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبرین، زمانہ پس بل پیغمبر دنیا ته ناراضی. نو رب ذوالجلال نبی علیہ السلام ته یو ډېر لوی شان ورکړی دی. الله دې آیات پاک کې فرمایي هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، چې ما دا خپل پیغمبر په هدایت باندې او په سچ دین رښتونه حق دنیا ته راولېږه. لیظهره علی الدین کله، الله ذوالجلال به دغه پیغمبر نه دا کار اخلي چې دا دین حق اسلام به په ټولو دینونو غالب کوي. او دې پسې بیا وروسته په دې آیات کې ورپسې الله فرمایي والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل. د نبی علیہ السلام متعلق فرمایي چې دا هغه مرګري دا اغي صفت هم ما قرآن کې او په تیر شوو کتابونو کې ذکر کړی دی. او بیا په دغه آیات کې د بعضې صفتونو ذکر هم الله کوي. نو د پیغمبر علیه السلام الله دومره لوی شان ورکړی دی چې د هغه څه کې د هغې د ملګرو د صحابو صفتونه هم دا رب العالمین مخکنو قومونو ته په خپلو کتابونو کې ذکر کړي. دنیا ته لا نبی علیہ السلام تشریف نه دی راوړی او په دنیا باندې الله دا ښکاره کړه چې نبی آخر الزمان دنیا ته راتلو والا دی. د نبی علیہ السلام مبارک نیکه د نیکه پلار هاشم دا هغه نوم و. دی نوجوانو بالکل ځکه دی د ډېر لږ عمر ډېر لږ وخت کې دی وفات شوی دی. نو عربو کې دا ډېر زیات مهمان نوازو. د نبی علیہ السلام د نیکه پلار ډېر مهمان نوازو. قحط چې کله به راغی نو ده به ډوډۍ راواغېستل او هغه به په کاسو کې ماته کړه او په هغې به ترکاري یا غوړي یا خوروا واچوله او خلک به یې راوغوښتل او هغه ډوډۍ به خلکو له ورکوله. نو هاشم ورته په دې معنا وایي چې ده به خلکو له د ضرورت په وخت کې او د قحط په وخت کې ډوډۍ چوري کوله، ډوډۍ به یې ماتوله. هاشم ماتونکي ته وایي، ډوډۍ ماتونکي. خپل نوم یې عمر دی، عمر. او چې خلکو له به یې ډوډۍ ماتوله او چوري کوله او ورکوله به یې په دې نسبت ورته هاشم وایي. نوجوان دی لیکن الله پکې داسې صلاحیتونه یې ښودي دي چې دنیا ورته حیرانه وه. د عربو ټوله زندگی خو په تجارت وه، ځکه په مکه مکرمه کې نه غله کېدله، نه غنم، نه جوار، نه وربشې، نه کجورې. قرآن کې الله ورته وادن غیر ذي زرع ویلی دی چې دا هغه علاقه ده چې کوم قابل کاش نه ده، فصل پکې نشته. نو دی هاشم یو مشوره وکړله او په هغه مشوره باندې عمل وکړ او د قریشو د عربو دپاره د تجارتي قافلې بندوبست شروع کړ. یو قافله به په اوړي کې تله یخ وطن ته او بله قافله به په ژمي کې ګرم وطن ته تله او د ټولو عربو د قریشو د قبیلو خلک به یې راغونډ کړل، د هغې مالونه به یې راغونډ کړل او قافله به یې ولېږله تجارتي. په هغه زمانه کې د قافلو به دا رواج و چې قافله به روانه شوه، دې ځای نه مثلا به روانه شوه نو په چارسده کې به یې دمه وکړه، خیمې به یې خښې کړې، خلکو سره به یې سوداګري وکړه.
بیا به روز دو پس روانه شو نو مثال په طور ناګومان کې به دمه وکړه، بیا پېښور کې، بیا کوهاټ کې داسې به ورو قافله تله او یو ځای کې به دمه کوله او خلکو سره به تجارت کو. خو ډاکې ډېرې زیاتې وي، قافله به روغه او سالمه نه شوه رسېدې چې روانه به شوه، د شپې به پې ډاکوان رالل، یو ځای کې دشت بیابان و صحراګانې به وي، حمله به یې پرې وکړه، ټول مال به یې لوټ کړو. دې هاشم یو پروګرام شروع کړ، ګوره د نبي علیه السلام نیکه دی، هغه صلاحیت پکې الله پیدا کړی دی، داسې یو طریقه جوړه کړله چې دې په ټولو قبایلو ګرځېد، شامه پورې او داسې د روم د علاقې پورې وفدونه خواره کړل او دې فیصله وکړه چې کومه قافله کوم کلي ته نږدې شي هغه کلي به یې ذمواري، که دا قافله چا لوټ کړه ذمواري به په هغه کلي. دې یو معاهده وکړه، 400 ته به قافله روانه شوه، که په هره لاره کې به قافله لوټ کړه، کوتوانځی مثلا رزړو یا بل کلی، دا نه به تپوس کومه چې دا قافله ولې لوټ شوه. دا ته یو معاهده وکړه او بیا دا فیصله وکړه چې فلانکې ځای پورې قافله لوټ شو نو موږ به یې ذموار یو، او که دې نه واوړېده نو د شام خلکو تاسو به یې ذموار یې، که دغې حد نه برید نه واوړېده نو د روم خلکو تاسو به یې ذموار یې. دا سفارتي تعلقات چې ورته مونږ وایو، د یو ملک سفیر او د بل ملک سفیر، دا پروګرام یې شروع کړ، حالانکې ډېر لږ عمر دی، د 18 کالو دی، خو پروردګار ورته دا یو صلاحیت ورکړ او په ډېر لږ وخت کې په عربو کې داسې چرچا وشوه چې هر چا به یادو نو هاشم هاشم هاشم، بس نوم یې مشهور شو، یو لیډر ته جوړ شو، یو رهنما ته جوړ شو، کلي په کلي خبرونه خواره شو. خو پروردګار یې دې تندي کې یو رڼا پیدا کړې وه، هغه رڼا څه وه؟ دې تندي کې رڼا وه، هغه دا وه چې نجومیانو کاهنانو به ورته وکتل، وی دا هغه شخصیت دی چې د ده په دریم پوش کې، د ده نه پس په دریم پوش کې نبي آخر الزمان پیدا کېدو. دا پراپګنډې خورې شي. دې سړي کې چې کوم خوبې دي، ده کې چې کوم صفات دي، د ده د زوی نه به بل پیدا کېږي او د هغه د زوی نه به بیا د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېږي. او خشتوالی چې الله دله کوم حسن ورکړی کوم انداز، نو د عربو یو خاندان رئیس داسې نو چې دته پیشکش نه کړي چې هاشمه واده ته نږدې یو ته مهرباني وکړه، زما لور سره نکاح وکړه، خپل لور درته په نکاح درکوم، ده به ویې نه صبر کوم. بل چا به ورته پیشکش وکړه، بل به ورته پیشکش کو. او عربو کې داسې سردار نو چې هغه به درته دعوت نه ورکو چې ته به خامخا واده کې نوجوانې بالغ شوې او زما لور درته په نکاح درکوم. تر دې حده پورې تاریخ لیکي چې د روم که بادشاه د روم په هغه زمانه کې داسې و لکه اوس د امریکا ده، دوه بادشاه وي، دوه، یو روم او یو فارس، او دواړه به یو بل سره همیشه په ډغره وي. دواړه د هغه زمانې سپر طاقتونه، یو روم او یو فارس و. د روم مشر چې دی نو هغه ته به هرقل وي، هرقل دا د روم بادشاه لوی سلطنت و، لکه دې زمانه کې چې د امریکې بادشاه وي. هغه ته اطلاع رسېدله، هغه په یو تجارتي سفر کې د هاشم سره ملاقات وکړ، نجومیانو کاهنانو ورته وویل چې دا صاحبه هغه هلک دی چې د ده په اولاد کې نږدې پشت کې هغه نبي آخر الزمان پیدا کېدو والا دا هغه سړی دی. چې دا پته ورته ولګېدله، هغه ورته یو پیغام راولېږه، وی ای هاشمه ما اورېدلي دي، ته ډېر هوښیار و بادشاه و د روم، ما اورېدلي دي چې ته ډېر زیات سخي یې، ما اورېدلي دي چې ته په عربو کې د ډېر لوی عزت خاوند دی. زه دا اورم چې تا د تجارتي قافلو دپاره یو ښه سلسله شروع کړه، ما ته دا معلومات شوي دي چې ستا قوم ستا ډېر لوی عزت کوي، نو ته د یو لوی قوم کشر یې، رکوټې عمر دې کم دی، خو تاله الله عزت در کړی دی، نو زه تاله د روم شهزادګۍ په نکاح در کول غواړم، خپله لور تا ته واده کول غواړم، او په ډېر لوی عزت راشه د ما روم علاقې ته. زه به تاله خپله لور چې د روم شهزادګۍ ده چې په حسن کې د هغې مثال نشته، د دنیا بادشاهان یې خپلو زامنو له غواړي، نه ورکوم، تاله یې در کوم. ته مهرباني وکړه راشه، ډېر په عزت به تا ته د خپله لور واده کم. ټول روم کې به ستا د مشرۍ چرچه وشي، ځکه چې د روم د بادشاه زوم به شي، بیا به تاله ډېر عزت سره قافله رخصت کړم او زه خپل وطن ته دې ځه. لیکن هاشم وی چې دا هېڅ چېرې نه کېږي. د هغه دا مقصد و چې زه دا د پیغمبرۍ د نبي علیه السلام دا نسب لږ ځان ته را نږدې کړم، او زه خپله لور دا ده ته په نکاح کړم، دله ورکړم، او زما په اولاد کې بیا نبي آخر الزمان پیدا شي. دا یو سوچ او فکر و. هاشم وی داسې نه کوم.
مدینه منوره تلال د مدینه منوره په سفر باندې د 15 کالو دی پورا عمر دومره دغه وخت کې لوی تجارتي سفر کې مدینه منوره تلال هلته کې خلکو سره د مدینه شریفې خلکو سره خپل تعلقات او خپل روابط برابر کړ تجارتي خبره ترې او شولې هلته کې یو جنې و سلمہ د هغې نوم سلمہ بنت عمر دا د بنو النجار قبیله بنو النجار یو مشهوره قبیله ده په مدینه منوره کې لکه څنګه چې په مکه مکرمه کې د قریشو مضبوطه قبیله ده هلته بنو النجار مضبوطه قبیله وه د هغې یو جنۍ وه او هغه جنۍ سره د هاشم واده شو د هغه جنۍ دی خوښ شو او د هغه جنۍ خوښه شو او بس هغې پیغام ورولېږه ډېره ښه خبره ده د هغه جنۍ سره د هاشم واده شو او د واده نه پس څه موده دی په مدینه منوره کې اوسېده څه موده یې تېر کړل په هغه قبیله کې هغه خپله سخرګنۍ کې او بیا د هغې اجازت وغوښته چې اوس به زه روان شمه مکې مکرمې ته خپل کلي ته ځمه او چې د هغه کلي نه راووت بس نږدې کلي کې ناجوړه شو وفات شو هاشم وفات شو 25 سال 15 کال عمر کې وفات شو لیکن کومه بیبي چې واده ورسره کړی و هغې بیبي نه د دې پلار د پیدایش نه پس د نبی علیہ السلام مبارک نیکه عبدالمطلب پیدا شو او هغه عبدالمطلب بیا د خپلې مور سره په مدینه منوره کې اوسېده ګوره مخکې رب العالمین د اشارې کوي چې ودرېږه چې نیاده د مدینې منورې جوړه کړه چې نبی علیہ السلام بیا وروسته هجرت کوي هجرت مدینې منورې ته نو چې کم از کم دا مدینه منوره هغه کلي چې د پیغمبر علیه السلام ماماخیل خو دي که ځکه نبی علیہ السلام به وایي چې بنو النجار زما ماماخیل دي دا زما د ماما کورنۍ ده او دا مې وجیبه واقع ده په دې لاره باندې دلته یهودیان اوسېدل په دې لاره باندې د یمن یو بادشاه دی طبع د هغه نوم دی هغه تېرېده د مدینې منورې په خوا دې ځای کې دمه وکړه چې دمه یې وکړله نو د خپلو مشرانو ورته ووایي علما چې کوم د سره په قافله کې وی بادشاه سلامت دا خوره مونږ ته معلومه ده دا بل شان خوره څنګه خوره ده وی هغه نبی آخر الزمان به دې خوره کې هجرت به کوي او دلته به دفن کېږي مونږ کتابونو نه معلومه کړو مونږ ته پته لګي چې دا هغه خوره ده نو د پیغمبر علیه السلام د نبی آخر الزمان خو ډېره لویه چرچه وه لکه اوس چې د عیسی علیه السلام مونږ یو چرچه روانه ده او رښتیا خبره ده قرآن کې ثابته ده حدیثو کې ثابته ده چې عیسی علیه السلام به د اسمان نه راکوزېږي بادشاهي به کوي دقسې د پیغمبر علیه السلام متعلق یو خبره خوره وه چې د آخر زمانې پیغمبر انقریب راتلو والا دی نو دغه بادشاه دا چلو کو چې په مدینه منوره کې یو مکان جوړ کړ ډېر اعلی ښکلی کور یې جوړ کړ او په هغه کور کې د دې خپلې قافلې یو لوی عالم چې ډېر بزرګ او ډېر نیک و هغه عالم یې په هغه کور کې ډېره کوي دا ستا کور دی دا ته به دې کې اوسېږي تا زه پرېږدم مونږ د نظو ته دلته پاتې شه او هغې عالم له یو خط ولیکي وی دا خط به ځان سره کېدی او که ته مړ کېدې نو دا به خپل زوی ته وصیت کوي چې دا خط ځان سره سنبال کا او زوی ته به دې وایي که ته مړ کېدې نو ته به خپل زوی ته دا خط وصیت کوي او دارنګې به هغه ته وایي چې دا خط رستو رواني بس او په خط کې لیکلی سو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خط لیکلی د پیغمبر علیه السلام نوم د هغه نسب چې تا ته دا خط لیکم زه په دې لاره تېرېدم او ما د خپلو علماو چې دلته به نبي آخر الزمان راځي نو تا ته یو خط لیکم او دا مې تاله یو کور جوړ کړو دا ستا کور دی چې کله ته مدینې منورې ته هجرت وکړې نو ته به بل خانه دې کور کې به اوسېږي هغه عالم ته وایي چې ته به دا خط خپل زوی له ورکې که ستا په وخت کې دا نبي آخر الزمان راغی دا خط به ته ورکې کور به ورته خوښه کړې ته به ته دې دا هغه کور مخکې نه ولا کور جوړ او که ستا د زوی په وخت کې راغی نو زوی به دې پوهېږي که نبي آخر الزمان راغی نو دا خط به ورله ورکړي کور به ورته پرېږدي او زوی ته به دې بیا ووایي چې هغه خپل زوی ته دا وصیت وکړي چې که نبي آخر الزمان راغی دا کور به ورته خوشي کړي دا د هغه او دا خط به ورله ورکړي اتفاقا دا ابو ایوب انصاري رضی الله عنه چې کوم کور ته نبي علیه السلام هجرت وکړ ورته راغی پکې دیره شو دا د هغې عالم نوسې او هغه ختم دی ابو ایوب انصاری رضی الله عنه سره پروتو نو چې نبی علیہ السلام مبارک مدینه منوره ته هجرت وکړ چاوي زما به میل می چاوي سیب ما سره به چاوي ما سره به وی دا او خبره دعوها فانها ماموره وی دا ما دا او خبره ده دا الله طرف ندی ته حکم شوی دی چې دا او کم دې سم لاسته بس دا هغه کور ولا زمیل می او خلاله لاله لاله
یو ځای کې کېناسته ځمکه به بینوله هلته کېناسته چې کېناسته فورا پاڅېده اوچته شوه لکه داسې مخکې لاړه وګرځېده راوګرځېده واپس راغله په هغه ځای کېناسته چې کېناسته ابو ایوب انصاري رضی الله عنه زر زر سامان کور ته وتښتو خوشحاله شو او بیا نبی علیہ السلام له هغه خط ورکړه الله رسوله دا ماته د نیکه نه یو خط دقسې نسبن را روان دی او دا د یو طباع بادشاه یو زمانه کې په دې لار تېرېده دی تاسو ته لیکلي دي هغه خط نبی علیہ السلام ته میلاو شو په هغې کې لیکلي چې دا کور ما تاله جوړ کړی دی او کلم چې تا هجرت وکړه دا به ستا کوري نو نبی علیہ السلام مبارک دا ولې چې د هېچا په احسان نی چې ګنې پردي کور ته نبی علیہ السلام راغلی دی یا د چا همسایه دی یا د چا په کور کې ډېره دی نبی علیہ السلام به وفرمایل یاره وی الله ډېر لوی بادشاه دی الله ماله په هره موقع عزت را کړی دی زه داسې وطن ته راوستم چې زما ماماخیل او نکاح نه ده مدینه منوره دا د نبی علیہ السلام ماماخیل ځکه نیه د دې وطن وه نږدې د دې وطن دا نیه د دې وطن وه او بیا عبدالمطلب دا غي نیا اولاد او دا غي د نبی نیکه دا غي نوسیو او دا بنو النجار قوم دا هغه قوم دی چې کم د نبی علیہ السلام ماماخیل دي نو دا ګورې د پیغمبر علیہ السلام د پیدایش نه مخکې هغه طباع بادشاه پیشنګویي ورکوي او هاشم له خلق په دې نیت لور ورکوي چې دا هاشم هغه کس چې د په نسب کې به پروردګار د آخر زمانې پیغمبر پیدا کوي داسې یو قسم پیشنګویی وي حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وفیات العیان کے ابن خلکان لیکلی دي یو علاقې ته تلو چېرته دې لیکي چې یو علاقې ته لاړم یو قافله ده او د قافلې نه زه خطا شو پیاده قافله د لاړم یو غرض پسې چې لاړم قافله تلې وه یو خوا منډې مې ووالې بل خوا مې منډې ووالې بل خوا مې منډې ووالې قافله نشته منډیوان په قافلې پسې چانه تپوس کوم په کومه قافله لاړه داسې لاړه یو ځنګل ته راغله یو ځنګل ته رالم را باندې سیلی شو باد شو باران شو طوفان شپه را باندې راغله یا خدای اوس به په ځنګل کې چې ته مار نی لړم نی زمری نی شرمخ نی دا به څه کېږي وی پریشان یم یک تن ہے او دې خوا داسې شیبې باران دی او زلزل دی چې خدای مرمه یو راڼه مې لرې دی کې صحیح کړه وی مې چې دا جوړ زمونږه قافله ده او یو ځای کې خیمه خښل کړي دی اور به بل کړي هغې رڼا پسې منډې ځان مې وروسو چې مې وروسو مې وکتله نو هغه یو ډیوه بلیږي او یو آبادي ده قافله نه ده یو آبادي ده چې مې وکتله آبادي ده اوس شپه ده نیمه شپه ده او یو لویه قلعه ده پکې بره ډیوه بلیږي د هغې نه رڼا خیږي بجلی خو وي نه هغه زمانه کې وی راغلم او د دروازې خوا کې ودرېدم چې د باران نه ځان بچ کړم دروازه مې وډبوله چې مې وډبوله یو سړی بره ناست دی په قلعه اواز یې راکړه څوک یې چې زه خو میلمه یم او د قریشو یم او د مکې یم دا چې نوم به واخېسته نو خلکو به یې قدر کوم ځکه مکه خو مخکې نه پکې بیت الله ده نو د ګیر چاپېر علاقې خلک به ټول بیت الله ته راتلل د حج دپاره نو اوس هم که یو سړی راشي او تا ته وایي چې زه د مکې ما نو خلک د مکې د نوم د خاطره د هغې عزت کوي قدر یې کوي هغه زمانه کې هم دغه مکې ته به خلک حج ته راتلل عمرې له به راتلل نو ډېر احترام به خلکو د مکې والا کو نو دې همغه وایي چې وروره د مکې یم د بیت الله د خوا یم او میلمه یم باران ووالم ګلی ووالم طوفان ووالم مهرباني وکړه شپه د اول راته لرې کړه قافله رانه بېدرکه شوې زه دې روک شوی هغه ورته وایي چې نه مونږ خو د شپې ور چاته نه درته یاره وی ته مهرباني وکړه که ستاسو مشر وي نو هغه ته ووایه او زه مرمه د یخنۍ د لاسه هغه لاړ هغه خپل مشر ته وایي چې دغسې یو میلمه دی وایي چې زه د مکې یم او قافلې نه پاتې شوی ما ته دا دروازه کوله وکړه اهله شابه وایي مسافر دی زر ورته ورکوله وکړه او دا مسافر د مکې دی د مکې د خلکو خو مونږ ډېر قدر کوو احترام کوو وی دروازې راته کوله وکړه وایي چې کوله ویې کړه میلمه یخني دې شوې ده ډېره زیاته اور یې راته بل کړه ګرم یې کړم ډوډۍ را باندې وخوړه او حتی چې دا هغې محل کې دا چې کومه قلعه ده دې کې چې کوم مشر و هغه په خپله راکوشو او زما ډېر قدر او عزت یې وکړه په ما یې ډوډۍ وخوړه ډیوه بلیږي ما ته راسې نیغ نیغ ګوري زه ډوډۍ خورم دې ما ته نیغ نیغ ګوري وایي هغه څوکیدار ته وایي چې مهرباني وکړه د شپې ښه بستره ورکړه او د ځان له کوټه ورکړه چې دې پکې وده شي او سار به زما د اجازت نه بغیر به نه دی هیڅ غم مه کوه مې چې صاحب ما نه قافله تلې ده ما ته خو لار نه معلومه هیڅ غم مه کوه تا به مونږ نوکران به درکو تاله به مونږ سورلی بندوبست وکړو تا به مونږ مکې ته رسو ته زمونږ عزتمن میلمه وی خوشحاله شو
وی شپه مې تېره کړه چې سار رڼا شو هغه سړی راکوش چې راکوشو ما ته نیغ نیغ ګوري او ډېر په شوق راته ګوري او ښه ډوډۍ ناشته یې راله راکړه او ډېر زیات زما عزت یې وکړ زه دې هړه کې ویم چې دا سړی ما پېژني څه زما دونه قدر یې وکړه چې دونه به سړی د پلار او د استاد زمونو کې لکه راځي چې زما څومره عزت کوي زما څومره قدر کوي ته څوک دی وی خیر چې ما ته مېلمه دمه شو مې چې راځه مېلمه چې در باندې سیل وکړو مې چې صاحب دا کوم ځای ته زه راغلی دا کوم ځای دی وی چې دا خو زمونږ د عیسایي یم پادري یم او دا زمونږ ګرجه ده زمونږ عبادتخانه ده عموما هغه زمانه کې چې به کوم غټ پادریان و نو هغوی به چې د ځنګلو کې یا د غرونو په سمڅو کې په غارونو کې به ناست و خپل عبادتونه به یې کول دا زمونږ ګرجه ده د عیسایي پادري یم د عیسایانو مشر او دلته کې زمونږ د ګیر چاپېره علاقې دا خلک راځي او دلته کې عبادت کوي او زه پکې دی رہی ځنګل کې وی راځه وی روان شوم یو ځای راته ښیي بل ځای راته ښیي وی یو کوټې ته یې بوتلم وی چې کوټې ته یې بوتلم هغه کوټه کې درې بوتان دي د کاڼي وی دې ورته مخامخ ودرولم چې دې ته ګوره وی چې ما هغه بوتانو ته وکتل نو په دې زړه کې وایم چې ابوبکر خوب یې نه او که ویښه ده وی ځکه چې ښي طرف ته کوم بوت و هغه زما بالکل زما ډیزاین دی او زما نقشه او هغوی خاندي اوس او وی چې کوم منځ کې بوت و نو دا زمونږ په کلي کې یو هلک دی چې د هغه نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم دا خو د نبي علیه السلام د نبوت دعوه نه ده ډېره مخکنۍ خبره ده دا د هغه بوت دی د هغه شکل دی بالکل هو به هو د هغه شکل او چې ګس طرف ته کوم بوت ولاړ دی دا د حضرت عمر بوت دی حیران شوم چې یاره دا ښي طرف ته زه یم منځ کې د نبي علیه السلام مبارک نوم واغه کې د هغه دی او ګس طرف ته زما بل ملګری دی د مکې عمر دا د هغه بوت دی دا څنګه چل شوی دی دا بوتان زمونږ چا جوړ کړي دي او دا بوت خو چې چا جوړی خو مخامخ به ورته سړی ناست وي نو هله به تصویر جوړی کړی چې یو سړی ته مخامخ نه ناسته ته د هغه تصویر خو نه شي جوړولی دا خو ډېر ګران کار وایي زه ځان ته هم ګورم لاسونو ته هم ګورم او د خپل بوت ته هم ګورم وایي هغه سړی ما ته وایي چې سوچ مه کوه وایي بیا چې زه ویښې مه کو دې مه وایي ویښې وی ما ورته وی چې اخر دا څه که دا څوک دی وی نه او خو دې پېژندل دا څوک دي مې چې د اخري طرف ته خو زما نقشه ده منځ کې را چا ده دا زمونږ په کلي کې یو هلک دی او د هغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دا د هغه نقشه ده ګس طرف ته را چا ده دا زما یو بل ملګری زما د قوم عمر د هغه نوم دا د هغه وی ټیک دي څه فرق خو پکې نشته ستاسو را تصویرونه چې مونږ په دا کاڼو جوړ کړي دي فرق خو پکې نشته ما چې بالکل پکې فرق نشته خو زه حیران پدیم چې دا هم جوړ کړي څنګه دي مونږ ته څوک ناستو زمونږ نقشه جوړه کړې ده هغه زمانه کې یو کیمرې هم نه وې که نه چې په کیمره فوټو والی او د انسان بوت چې جوړی که نه دا ګوره ډېر ګران کار په کاڼي کې دا هر انسان دغه پوزر او دوه سپېمې دي دغه دوې سترګې دي او دغه خولې ده دا خو د ټولو خلکو دي خو د چا سترګې لږې غټې د چا وړې دي په دې فرق راځي د چا پوزه لږه غټه ده د چا وړه ده په دې فرق راځي د چا رنګ لږ تور دي سور دي سپین دي نو په دې فرق راځي د چا مخ لږ غونډې دی د چا اوږد دی په دې فرق راځي نور خو همدغه یو دوه سترګې دي او دوه سپېمې دي او دغه یو خوله ده او دوه غوږونه دي او دغه مخ دی بل څه فرق خو پکې نشته نو چې ته چا بوت جوړه لږه غوندې پوزه دې ولا غټه جوړه کړه یا د هغه پوزه غټې تا ولا لږه وړه جوړه کړه دا بیا هغه شکل وي د هغه سترګې یو شانتې دي تا ولا لږې غوندې بل شان جوړې کړې لږې اوږدې دې کړې لږې دې غټې کړې لږې دې جاورې کړې شکل بدل شو د هغه خوله ده که لږه دې ولا برسېره جوړه کړه یا دې پکې پټه کړه یا دې اوږده کړه یا دې کولاو کړه بس شکل دې بدل نو بوت چې را چا جوړی دا به په پیمانه یو شان کر خراکاږي چې د هغه په شان پوزه سترګې غوږونه رنګ چې معمولي فرق پکې نه زه حیران شوم چې ډېره خو دا معلومېږي چې دا بوتان هر چا زمونږ د دریو کسو جوړ کړي دي دا مونږ ته مخامخ ناستو او مونږ یې باقاعده کچ کړی یو او زمونږ او مونږ خو نه څوک لیدي دي نه زمونږ څه اندازه اخیستل وایي ما ته وایي چې راځه وایي کښېنولو وایي ما ته وایي چې دا خو تا وپېژندل چې ستاسو بوتان دی ما وایي چې او بلکل وایي ښه دا میانځ کې چې کوم هلک دی دا پیدا شوی دی مې چې او بلکل زمونږ ملګری دی وایي دا به نبي آخر الزمان د آخر زمانې پیغمبر ته بیا لومبی ملګری او دا ګس طرف ته چې کوم ملګری دی عمر دا بیا دویم ملګری دا درې کسان
یا لکه دا مناقشه ده کوم ځای نه پیدا کړې ده او لیکلې مو ده وایي دا زمونږ په کتابونو کې دي مونږ د خپلو کتابونو کې چې د نبي آخر الزمان کوم صفت دی د هغه د لومبي ملګري کوم صفت دی او د هغه د دویم ملګري کوم صفت دی هغې نه مونږ دا نقشې جوړې کړي دي دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د نبي علیه السلام او د هغه د ملګرو به څومره مضبوط صفت په دغه کتابونو کې و وایه که نه وبه که منو دا دې ته وایي او بل دا نقشنګار د کمال سړی و چې انسان د لیدې نه یې د هغه د صفت نه یې د هغه ډانچه جوړه کړې ده وی د ما لکه خو شک راغی سوچ مې راغی یمن ته څه زمانه پس لاړم یمن ته چې لاړم یو تجارتي قافله کې نو هلته په یمن کې یو سړی راغی وی ما ته وی چې ته ودرېږه ستا څه نوم دی وی ما ورته چې زما فلانکې نوم دی د پلار دې څه نوم دی فلانکې د کوم کلي مې چې زه خو د مکې مکرمې اوسېدونکی یم د کوم قوم سره تعلق لري فلانکې قوم مې دی کومه محله کې اوسېږي فلانکې محله کې اوسېږي یاره وی ته یو مهرباني وکړه دا روم دې لږ ښکاره کړه زما پکې یو غرض دی مې چې ته زما په روم څه کې دا خصایص کبرا کې دغه لیکلې ده سیوطي رحمه الله دا روم باندې څه کې وی زما پکې غرض وی مې چې زه خپل رونونه چاته نه ښیم وی ملګرو ما ته وی چې خیر دې بوډا سپینګري دی او خیر کنه څه کېږي وی چې رون مې ورته اوچت کړ نو په هغې یو داغ و وی ما ته وی چې ته به د آخر زمانې د پیغمبر لومبې ملګری د هغه لومبې خلیفه به لکه تا څنګه معلومه کړه وی چې د آخر زمانې د پیغمبر پوره نقشه او د هغه د ملګرو پوره نسب او نقشه مونږ سره زمونږ په کتابونو کې موجود زمانه تېرېده خبرې تېرې شوې ډېر کلونه پکې واوړېدل هغه دور دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه وکړو نو په ټولو ملګرو کې لومبې ملګری په بالغانو کې چې هغه ایمان راوړی دی هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام سره ملګری وکړ دوستانه باندې چې تا کوم دین راوړی دی په هغې ما ایمان راوړه ایمان مې راوړه خو یو تپوس ته نه کومه چې ستا د نبوت څه نښه شته ځکه پیغمبر خو معجزه یې کړ د عقل نه خلاف یو نښه شته د نبوت د پیغمبرۍ شته چې ته ما ته هغه نښه وښیې ایمان مې راوړه ګورې په دې خیال تپوس نه کومه که نښه دې وښوله نو مؤمن به شم او که نښه دې ونه ښوله نو ایمان به نه راوړم ایمان مې د باندې راوړه منم دی هسې یو نښه شته وی ما ته وی چې څه نښه ده وی زما د پیغمبرۍ نښه هغه ده چې په یمن کې هغه پادري ستا پرون هغه داغ کتلی وی زما د قسم په رب العالمین که دا البما خپل پلار ته یا خپلې مور ته یا چاته م ویلې او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لیکي چې نام خصایص کبرا کې شته د سیوطي کتاب دی فیتلی هم یو علاقې ته هغه علاقې ته چې لاړم نو د قریشو ما تاسو ته وي خلکو به ډېر قدر کوي عزت به کوو وی خلک راته راجمع شو چې مونږ ته څه نصیحت وکړه ته قریشي او د مکې د خلکو نه نو مونږ ته څه نصیحت وکړه وی زه پاڅېدم مګر چې دی نوجوان دی هلک دی وی څو خبرې مې وکړو دې کې یو بوډا سپینګري سړی راغی بوډا بابا دی وی یو خط ورسره دی وی ما ته چې په دې دستخط وکړه ما وی چې بابا دې کې تا څه لیکلي دي وی چې بس په دې یو دستخط راته وکړه مې چې زه څه ولیکم څه دستخط وکړو څه دې لیکل په هغې کې دا لیکلي چې که زه عمر بادشاه شو او بیا ما په دې علاقه حمله کوله نو دا فلانکې کلي کې چې کومه د عیسایانو عبادتخانه د ګرجره دا به نه روان وه وی مې چې بابا ټوکې را پورې کې ما ته ګوره عمر ته ګوره او بادشاه ته ګوره عرب لا چاله باچهی ورکړي عرب خو قبایلي خلک دی هغوی مشر کم دی بل به ومني او بیا زما بادشاه کېدل او په دې علاقه باندې حمله کول او ګرجې روانول کاکا ټوکې را پورې مه کوه وی ما ته وایي چې نه کړه ته ما ته دا لیکلو وی مې چې بابا ته لیونی که زه ته روغ نه ښکارم زه به څنګه عربو بادشاه شم په دې علاقو به حملې کوم وی ستا غرض سرې خو ماله دا دستخط وکړه وی خلکو راته وایي چې د بوډا بابا دی د عیسایانو مشر وی ما دستخط ورته وکړه بس زمانه تېره شوه کلونه تېر شوه خبره ته یېره ده راغې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زمانه
هغې نه پس حضرت ابوبکر صدیق بادشاه شو، هغې نه پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه شو. حکم یې وکړو، جهادونه غذاګانې شروع شوې. دغه علاقه کې چې دا دې کم تللی و او بابا ته خط اخیستی و، په هغه علاقه فوج د مسلمانانو ورغی. چې فوج ورغی په دې ګرجه ورغلی، دا ګرجه روانه و. بابا بوډا سپین ګیری دی، روزې په دې سترګو راویزان دي. څه کوئ بچو؟ موږ بابا ستا دا ګرجه روانه و. وی پام کوئ دې له ګوتې یو نسئ. ولې؟ وی ستاسو امیرالمؤمنین ما له خط را کړی دی، ما له لیکل را کړی دی. لیکل وښایه چې وی قول د عمر دستخط دی رضی الله عنه چې دا به نه روان و. وی دا ما له لیکل را کړی دی ستاسو بادشاه څنګه؟ ښه عمر خو موږ ته وایي چې ګیروانې کوي ګرجې، او تا له لیکل در کوي. فورا یې راغی دی نه بابا دا خط را کړ. دا مونږ هغه ته ښایو چې دا د هغه دستخط دی او که د هغه دستخط نه دی. وی وښایه ورته. استازي له هغه خط ورکړو، مدینې منورې ته یې راولېږه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته چې دغسې صاحب ته مونږ ته حکم کې چې دا روانه کا. او هغه له بابا له د بوډا سپینګري د زمانو دی، هغه له د خط ورکړی دی. وی دا بابا راولې. بابا یې ورته حاضر کا. بوډا بابا دستخط خو زما دی، خو دا درنه تپوس کوم چې دا کله ما کړی دی. وی دا صاحب ته د پخوانۍ زمانه کې چې ته کلونه مخکې زمونږ علاقې ته راغلی لا هلک وې او تا نه ما دا لیکل اغېښتي. بابا بالکل ټیک ما ته یاد شو، خو دا تپوس ته نه کوم چې تا ته هغه وخت کې څه پته لګېده چې زه به بادشاه کېږم او دا علاقې به روانو. وی چې تا کله خبرې شروع کړې ستا اواز مو پېژن. ما بیا خپل کتاب را واغېشت، هغې ته به مې کتل او تا ته به مې کتل. زمونږ په کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر چې کوم دویم خلیفه و هغه ته وې. ما هغه صفتونه نه معلومه کړه، او دا مونږ سره باقاعده نقشه پرته ده چې دی به راځي او ګرجې به روانې او د حکومت به ډېر لرې علاقې ته به رسېږي. نو ما یې چې راشه موقع غنیمت دی، دا لیکل خو د نوالم چې زما دا ګرجه خو به روانه نه کېږي. دومره بهتر صفتونه. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. دا صفتونه د مرګرو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا په پخوانو کتابونو کې د نبی علیہ السلام مبارک وصف خو پرې د هغه د مرګرو صفتونه دا پورا تفصیل پروت دی. نقشه پر طرفه تیرو شو کتابونو کې ستا د امت نقشه پر طرف، ستا د پیغمبر علیه السلام د کلی، د هغه د هجرت، د هغه د مبارک شکل، د هغه د قوم، د هغه د نسب پورا نقشه په پخوانو کتابونو کې پرته ده. یهودیانو سره قرآن حکیم کې الله فرمایي فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. هغه پیغمبر چې دی پیژنده وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. مخکې چې به د دې یهودیانو جګړه چا سره راغله نو څه به یې وي د آخرې زمانې پیغمبر راتلو والا دی که خیر او پیدا کېږي به مونږ به د هغه مرسته کوو او تاسو له شکست به در کوو. خو چې هغه پیغمبر راغی وی پېژن چې دا د آخرې زمانې پیغمبر دی، ظالمانو بیا هم پې کفر وکړو. عبدالله ابن سلام نه چا تپوس وکړو، وی قرآن حکیم کې خو الله فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم چې دې یهودیانو ته د نبی آخر الزمان داسې معلوم دی، داسې پېژني لکه خپل بچي چې پېژني. خپل بچي خو سړي ته معلوم چې نماز ویلی که قرآن کې الله داسې پېژني لکه خپل بچي چې پېژني. دا رښتیا ده او ته څه وایي؟ وی نه داسې نه ده. وی په خپل بچي کې م شک شته او د آخرې زمانې په پیغمبر کې م شک نشته. بچی کې م شک شته څه پته لګي؟ زه وایم زما بچی دی، مور مې چې ښځې مې چې ته غلطي کړي زه څه خبره؟ زه خو ظاهر کې یم زما بچی دی، زما د ښځې زوی دی. که ښځې مې چا سره چې ته غلطي کړي او دا بچي د بل چا نه پیدا نو خپل بچی کې مې شک شته او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې م شک نشته. دا راته بالیقین معلوم دی چې دا د آخر زمانې رښتینی پیغمبر دی. ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. عیسی علیہ السلام زیری ورکړی زیری چې زمانه پس به بل پیغمبر راځي، احمد به د هغه نوم ټول وایي الحمدلله. دا زمونږ د پیغمبر شان دی، دا زمونږ عزت دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی شان دی، لوی عزت دی. نو پخوانو کتابونو کې په پخوانو صحیفو کې دا خو دې نقشه ټوله بدله کړې ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه کوي چې د هغه د ملګرو دا صفات موجود. دویمه غټه نښه د پیدایش نه مخکې پروردګار داسې حالات پیدا کړل چې خلقو کې تبدیلی بالکل راغله.
یا خو دغه د عربو خلکو د مکې ډاکې به یې کولې، بدعملۍ به یې کولې، او د دنیا غلاګانې به یې کولې، ظلمونه به یې کول، لوڼه به یې جمدۍ خښولې. د نبي علیه السلام د پیدایش نه لږ غوندې مخکې یو ډله راوچته شوه په مکه مکرمه کې. هغې وی یاره دا قوم خو ډېر پلانت شو، ډېر خراب شو، غلاګانې شروع شوې، زناکارۍ شروع شوې، بدعملۍ شروع شوې، د دې مخنیوي پکار ده. یو ډله پیدا شوه او هغې خلک کېنول، مشران یې کېنول، وی نه دا څه کوو مونږ، فحاشي ده، چا ته خپله ښځه نه ده معلومه، چا ته خپل بچی نه دی معلوم، غلاګانې ډاکي ده، خو سخت ظلم ده. نو هغې یو فیصله وکړه چې دې نه پس به نه څوک غلا کوي، نه به ډاکه کوي، نه به څوک بدعملۍ کوي، نه به څوک زیاتي کوي، نه به څوک په چا ظلم کوي. دا ګوره د نبي علیه السلام د راتلو نه مخکې ورته الله دا فضا دا خلک وارول. هغه ځای نه سیبه ابرهه را خطا شو چې ته د مکې مکرمې نه یو عربي تللی او هغه یمن کې ځان له ده یو خپل بیت الله جوړ کړی، یو خپل بیت په ورته وایي، بیت الله نه بیت په ورته وایي، یو خپل کور یې جوړ کړی، خلکو ته یې مه ځئ مکې ته، دلته راځئ او طوافونه کوئ، عبادت کوئ. یو عربي له غصه واله لاړه او په هغه کوټه کې ورته لوی اودس ماتې وکړه. دا زمونږ د بیت الله په مقابله کې هلته بله کوټه جوړه کړې، لوی اودس ماتې پکې وکړه. ابرهه بادشاه چې هغه راویښ شو، راغې تپوس یې وکړو، دا ولې؟ وایي دا صاحب بل چا باندې شک نه راځي، خو د مکې یو سړی و دلته وړېده راوړېده، معلومېږي دا چې د مونږ د دې ساره د عبادت خانې بېدتي هغه کړې ده. وایي ښه اله به زه دمه کوم او ډوډۍ به خورم او خوب به کوم چې تر څو مې دغه بیت الله د مکې نه روان کړی. لوی لښکر یې جوړ کړه، دا اتیا دا اتي غټ اتي ته مشر و، مخکې و اتیا نو صیبه لوی لښکر او وی زو او دا د بیت الله کې د عرب دي زمونږ د عبادت خانې بېعزتي وکړه، موږ زوره دوی د عبادت خانې بېعزتي کړو، دا ولې لوټې لوټې کوو. مکې ته اطلاع را ورسېدله چې صیبه د ابرهه لوی لښکر را روان او بلا لښکر دی، ورسره جنګي سازو سامان دی، ورسره اتیان دی، په لوی دومدام کې را روان دی. د مکې خلکو کې طاقت نو چې دې مقابله وکړي، دومره طاقت په چا کې نو. خلکو یې څوک وایي دا چې کلي خوشي کړو او تښتو غرونو ته به وخېږو، به دې به راشي بیت الله بروان کې دي، به دې مونږ بیا جوړ کړو، بل علاج یې نشته. دا ابرهه چې راغی نو دی د مکې مکرمې لږ غوندې بار دیره شو، دمه کوي او راځي او په زور کې او په جوش کې په بیت الله حمله کوي او دې نیت کړی چې بیت الله به لوټي لوټي کوم. چل خیم دی عربو ته چې دې څنګه راځي او زما عبادت خانه روانه چې څومره د عربو د خلکو اوښان او څاروي هغه ټول ونیول. د اوښان چې په غرونو کې دا کمې رمې مخې له درځي دا ټولې راولې. د نبي علیه السلام چې کوم نیکه دی عبدالمطلب ده ته چې وایي چې ستا اوښان یې ونیول، وایي ښه یو ورغې ابرهه ده، وایي څه کوې مړه به دې کې، وایي نه خپل اوښان ته غواړم. تاریخ لیکي چې د نبی علیه السلام مبارک نیکه عبدالمطلب د ابرهه ته ور مخامخ شو، وی دا څوک دی؟ وی دا جیده دی قریشو کې یو سردار دی په سردارانو. اوس ګوره سند کې د هاشم دی تندین هغه رڼا تله او خشته انسان و دارنګې عبدالمطلب هم ډېر خشته انسان چې چاته به ور مخامخ شو نو بې اختیاره به هر چا قدر او عزت پکو. ابرهه په خپل تخت شاهي باندې ناست دی، خو چې عبدالمطلب ور مخامخ شو ابرهه ورته صاحب تخت باندې پاسېد راکوشو ورته ورته غاړه وه. وی دا څوک دی؟ وی دا جیده دی علاقې په سردارانو کې سردار دی. روچت یې که ځان سره په تخت کېنو. وی حضرت څه پسې راغلی؟ وی زه راغلی یم د اوښان تا نیولي دي، ما ته مهرباني وکړه هغه خپل اوښان راکړه. اوهو وی ډېر ساده ساده هوښیار نه یې. ولې څه؟ وی ګوره ته چې ما ولیدې د ما پړه کې ستا ډېر لوی قدر پیدا شو او ما پړه کې دا فیصله وکړه چې ته څه وې زه به ستا منم. ما له کې دا فیصله کړې وه که تا ما ته وایي چې زمونږ دا بیت الله مروانه وزه نو ام زه ځم واپس. دونه قدر زما په زړه کې ستا راغی نو ته یې لبې له خپل اوښان غواړې. نیک بخته ساده دا به دې ویلو چې دا بیت الله مروانه وه، دا به دې ویلو چې زمونږ په کلي حمله مه کوه زه واپس ځه. ما دا فیصله کړې چې ته څه وې زه یې منم. یې لبې له اوښان سي زه اوښان ورته پرېږدې د اوښانو تپوس کې؟ وی نه که نه نه زه قمقل نیم. وی د اوښانو مالک زه یم او د دغه بیت الله مالک څوک دی؟ الله دی. زه به د خپل شي تپوس کوم، الله به د خپل شي تپوس کوي.
زما د الله د کور سره څه دي الله پرېښه خپل کور یې پرېښه د اوښانو مالک او د دې کور مالک بل ذات دی هغه پېښه او تپوس یې پېښه مال راکړه اوښان یې ولا ورکړل عبدالمطلب قوم ته ویې ځای وطن خالي کړي ووتل د وطن ګوره د نبي علیه السلام برکت ته دا علماو لیکلي دي چې د نبي علیه السلام د پیدایش نه مخکې د هغه برکت الله د دریاب د غاړې نه ابابیل لوچت کړل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول ابابیل راله د توتکرو په شکل توتکرې نو هدي په شکل مارغانو سټونه نو سټونه لنډي لنډي سټونه دا سینو دا سره جنگېدلي راله سیبا او هر یو توتکري سره درې کاڼي دي یو په مخوکه کې یو په یو پنجه کې بل په بل پنجه کې او چې څنګه را مخامخ شو او د هغه ځای نه به کاڼی را خطا کړ نو دا سر به پې ولګېده د پوجي او د دې وجود نه به اووته او د هغه تینه به یې ملاندې ووته دې ته میزایل وایي دا د الله میزایل دی د الله توپه ده د الله ګولۍ ده ټول لښکر تس نس شو په هغه ځای تس نس شو اتي وتښتېد ابرهه وتښتېد بل دی الله مردار کړ بیت الله الله محفوظ وساته دا د چا د برکت نه دا ګوره علما لیکي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د برکت نه ولې قرآن کې الله وایي لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اتیانو لښکر سره مې څه وکړل ته پته نه لري همې تباه نه کړ همې برباد نه کړ نو دقه رنګې دا قوم د مکې خلک که ستا خلاف کوي ستا د پیدایش نه مخکې ستا د کور دشمن ما تباه کړی دی د الله د کور دشمن نو اوس به هم د الله د کور دشمنان تباه کړم او برباد به کړم دا مخکې نه الله رب العالمین داسې طریقې پیدا کړې وې پیدایش نه مخکې بیا عجیبه نښې اسمان کې دا ستوري به چودل پړق به شو داسې یو لوی پړق به لاړ هغه ځای نه به یو شغله را خطا شوه دې خوا به لاړ ټوله شپه په اسمان کې پړقار به چې څومره نجومیانو څومره کاهنان او څومره په دغه وطن کې د پخوانو کتابونو پوه خلکو پوه هغې دا پیشنګویه ورکړه چې دا هغه وخت دی چې د آخر زمانې پیغمبر خامخا راتلو والا پاتې کېدو والا نه عبدالمطلب خوب ویني خوب راغی یو سړي ته یو کاهن ته ما بېګاه خوب لیدلی وایي زه ملاست یم ودیم او زما د دې ملا نه یو اونه پیدا شوه اونه هغه اونه داسې اسمان ته اوچته شو څانګې یې خورې شو فورا اونه اوچته شو څانګې یې خورې شو خشته ښکلې شنه او په هغه څانګو کې بیا فورا میوه پیدا شوه او زه لوړې پروت یم زبره د شانه ووتله وایي چې ما وکته چې دا اونه خو ما نه ووتله او څانګې دي پکې او ښکلې میوه ده ما ور ټوپ کړې داسې چې دا میوه ته یې وشو کوم خو زه ورته ورونه رسېدی شو میوه مې تېره ونه شو کوله واپس به را پرېوتم بیا به مې ټوپ کړ چې میوه ترې را شو کوم میوه مې را ونه شو کوله دې کې راویښ شو هغه زمانه کې چې کم کاهن و هغه له ورغې داسې خوب مې ولید وی خوب دې رښتونه دی وایي ستا د شا نه به د آخرې زمانې پیغمبر پیدا کېږي خو یاره یو شی دی د هغه میوې ته به ته نه رسې د هغه د نبوت نه مخکې به ته مرې ته به یې میوه ونه شو کولی شي او نه به د هغه میوه وخورې واقعي هم دغسې شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تربیت عبدالمطلب کړی او د هغه د وفات نه پس بیا ابو طالب تربیت کړی دی لیکن عبدالمطلب هغه زمانه کې وفات شو چې په کومه زمانه کې لا نبی علیه السلام د نبوت دعوه نه وکړه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی شان د پیغمبر علیه السلام لوی عزت او دا ګورې زمونږ دپاره فخر دی زمونږ دپاره دا حقیقت دی پخپله فرمایي نبی علیه السلام چې وی ما ته الله د حشر د میدان راښکاره که بخاري شریف کې حدیث دی وی همې کتل یو پیغمبر دی او هغه سره یو امتي روان دی یو پیغمبر دی هغه سره دوه امتیان روان دي وی داسې یو لویه ډله وه وی ما ډکې سوچ وکړه چې دا جوړ زما امت دی او زما ډله ده ډېره لویه وه وی د جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړو چې دا څوک دی وی دا موسی علیه السلام خپل امت کې روان دی وی دې کې یو بله لویه ډله وه چې د اسمان دا غاړې د هغې نه ډکې دي وی ما تپوس وکړو چې دا د چا ډله ده وی دا ستا امت دی دا ستا امت دی دا ستا ډله ده او نبی علیه السلام فرمایي ټولو نه مخکې د ټولو نه مخکې به د جنت دروازه ډبوم زه به وډبوم
نو چې د جنت هغه دروازه وډبومه دننه به ما ته هغه خازن دربانچي به آواز وکړي څوک یې زه به ووایم چې زه فلان کې وی خبک امرتو ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دې راشي نو دروازه به کولاوی دنه مخکې به د جنت دروازه چا ته هم نه کولاوی چې ما ته دروازه کولو شي. ګوره نبی علیہ السلام فرمایي نحن الاخرون الاولون یوم القیامه اخر کې راغلی یو خو د قیامت پر ورځ جنت ته به د ټولو نه مخکې نبی علیہ السلام او د هغه امت ځي. ګورئ ابراهیم علیہ السلام او د هغه امت، نوح علیہ السلام او آدم علیہ السلام او د هغه امت به اله داخلېږي چې نبی علیہ السلام سره د خپلو جنتیانو امت ملګرو رب العالمین جنت ته داخل کړي. ټول وایي الحمدلله. خو خدای پاک دې مو دغه ډله کې شمار کړي. ګورئ لوی عزت دی زمونږ دپاره، لوی عصمت. یو نیکي چې به چا وکړه نو یو په یو به وه. ستا د نبي علیہ السلام د برکت نه چې یو نیکي وکړې نو یو په لسې د الله حسابوي، بلکې یو په 200 د الله حسابوي چې څونه د اخلاص زیات دی، بلکې د هغې نه زیات هم د الله درکوي. دا د نبي علیہ السلام برکت دی. ګناه چې به چا وکړه بني اسرائیلو کې په دغه دروازه د پاسه به چې سار راغی لیکلي به یې د شپې دا ګناه کړې په دغه دروازه به یې لیکلي زمونږ ګناه کوو که پټه د چا ته پته نه لګي. دا د الله پرده ده په مونږ باندې، بلکل پټه ګناه او چې توبه وایستله پروردګار به یې ته معاف. دا ټول برکات دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو دا عظیم پیغمبر، عظیم شخصیت الله پیدا کړ. مونږ د هغه امتیان الله پیدا کړو او دا حقیقت دی چې مونږ الله ته دا درخواست نو کړی چې الله مونږ د آخري زمانې د پیغمبر امتیان جوړ کړه. دا د رب العالمین خپل فضل او کرم دی. الحمدلله دا د هغې فضل دی. اوس به مونږ څه کوو؟ مونږ به په تشو قصو صبر نه کوو. مونږ به دا وایو چې دغه عظیم پیغمبر مونږ له الله راکړو. د دغه عظیم پیغمبر د برکت نه الله مونږ ته هدایت نصیب کړو. دومره هدایت چې په مخ د ځمکه چاته نه نصیب شوی. خو ګوره حجت هم په مونږ ډېر اوچت دی. ګورئ زمونږ خلاف څه مطلب؟ د قیامت په ورځ به چې څنګه زمونږ له فایده ډېره زیاته ده هغه مرض زمونږ به نه به تپوس هم مضبوط کېږي. سره د دې نه چې دومره عظیم پیغمبر ما در کړی و، د هغه حالات درته رسېدلي وو، د هغه عقاید، د هغه اخلاق، د هغه اعمال تاسو کړي دي چې داسې مونږ نه شو چې د قیامت پر ورځ دغه ښکلي پیغمبر مخې ته مونږ مخ تورن شو. ګورئ رسوا شو، ذلیله شو. الله دې دین وساتي. کوم دین چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړی د هغې مونږ پابندي وکړو، د هغې مونږ تابعداري وکړو. او دغه کې ستا د دې دنیا هم ګټه ده او د آخرت هم پکې ګټه ده. او که د نبی علیہ السلام د دین مخالفت دی وکړه د هغې بېعزتي دی وکړه، د دې دنیا دی هم تاوان دی او د هغې دنیا دی هم تاوان دی. هغه خو دې دی خو د دې دنیا هم تاوان دی. ورونو یو مهرباني وکړئ، یو څیز باندې پیغمبر علیه السلام ډېر خفه کېده او الله پرې ډېر خفه کېږي. د هغې ګورې لږ خیال وساتئ. د هغه د فحاشي بربنډتوب دا د الله ډېر بدې شي. الله فرمایي حدیث قدسي د نبي علیه السلام وایي چې الله وایي چې زما نه غیرتي ذات بل نشته. الله وایي او زما دومره غیرت دی. الله وایي دا حدیث قدسي دی لکه د یو انسان ښځه یا د هغه لور خدای دې نه کړي، الله دې مسلمان وساتي، بدعملي وکړي، نو دا پلار او دا خاوند به دغه لور او دا ښځه جمدی پرېږدي. غیرت راغی که نه؟ او زما لور، زما خور، زما ښځه خدای دې وساتي مسلمان. الله وایي دقه رنګې زما بنده زما مخلوق که هغه نارینه دی او که زنانه دی چې هغه بدعملي کوي ماله پې د دې نه زیات غیرت راځي کوم غیرت چې تا له په خپله خور او په خپله ښځه درلود. دا ګورې یاد وساتئ. الله نه ما د زیات غیرتي بل څوک نشته. حدیث الفاظ دی، حدیث قدسي دی. تا له چې وي څنګه په خپله حیا غیرت راځي دارنګې د دې مسلمان سړیو د دې مسلمانې ښځې بلکې د عام انسان سړي او ښځې په دغه بېعزتۍ باندې الله وایي ما له ډېر لوی غیرت راځي. فحاشي د الله ډېره بدي شي او د رسول الله مبارک هم ډېره زیاته بدي شو. حیا یې خوښه وه. الحیا نصف الایمان. حیا د انسان ایمان د ایمان نیم ایمان د حیا. لویه شعبه د ایمان د حیا، شعبة من الایمان. لویه امام بخاري رحمت الله علیه حدیث راوړی دی، عظیمه شعبه ده د ایمان، لویه څانګه د ایمان حیا. او نن زمونږ مخلوق خدا امت ګورې د بې حیایۍ طرف ته روان دی. تاسو ورشئ وګورئ په عراق کې مونږ خفه یو، بلکل پې خفه یو. امریکا ظلم کوي، الله دې امریکا تباه کړي، الله دې د مسلمانانو د عراق او د فلسطین مرسته وکړي. خو ولې تباه شو عراق؟ د فحاشۍ د لاسه تباه شو، د بې حیایۍ د لاسه تباه شو. ورشئ فلسطین کې تاسو اوس هم وګورئ، اوس هم د هغې جنکۍ په پینټونو کې ګرځي.
اوس هم پینټونو کې ګرځي، اوس هم کټ کړي سرونه جنکې ګرځي، اوس هم هغوی کې حیا نشته. الله رانیولي دي. ګورئ که ګناه وکړي الله به راته صبر وکړي، مونځ ونه کړي نو سزا به آخرت کې درکړي، خو دنیا کې به راته وګوري هلاک به دې نه کړي. زکات دې ورنه کړه بیا به ورته الله وګوري، خو که چېرته فحاشي او بدعملي دې وکړه قسم دې چې د دنیا کې هم درته الله نه ګوري. وګورئ تاسو مثال ته وګورئ، فلسطین کې وګورئ، په عراق کې وګورئ، دا ملکونه وګورئ کنه چې د الله رانیولي دي، په خپل قهر او په خپل غضب یې رانیولي دي. ما ته مخکې ورځو کې چا د دوبۍ قصه کوله، زما یو شاګرد دوبۍ ته جو ما ته قصه کوله، قسم دې چې وی حیران شوم چې خدای پاک. ابل ما ته یو ایم پی ایس خبره کوله، هغه ته دوبۍ ته ما ته هغه خبره کوله، ما ته مولانا صاحب د تویل نشم داسې ځای نه دي، داسې علاقې دي چې هغې کې ګرځېدل سړی د ایمان نه خلاصوي. یورپ نه خلک سیل له دې ملکونو ته راځي، دوبۍ ته راځي سیل له، امریکې نه ښځې نر سیل له دوبۍ ته راځي، فحاشۍ له شراب داسې پکې ملاویږي، داسې لکه اوبه چې دلته ملاویږي. دلته به ورته ګرانې ملوي، دلته شراب دلته مفت ملاویږي، اسان درته ملاویږي، پابندي پر باندې نشته. بدعملي او فحاشي چې څوک داسې کولو په دې میدان کې کوي پته نه لګي، سبا به دا قوم هم الله راونیسي. دویم خدای پاکه امریکا تباه کړي. په امریکا ساتلې سره ده، دیم دې له ساتلې ده چې دا فحش او بدعمله خلقو له الله په دغه امریکې ظالم په لاس سزا ورکړي. هوښیار پلار هغې چې دوه بجې په جنګ شي دې پردي بچي له ډب ورکوي که خپل له ډب ورکوي؟ وایه که خپل له ورکوي، پردي له چې ډب ورکوي دا قمقل پلار دی. هغه پلار هوښیار دی چې خپل بچي له څپېړه ورکوي چې ته بچې روانېولې کې. نو دا مسلمان د الله نږدې دی، دی خپل دی، هغه پردی دی، هغه له خو آخرت د لمبرو لرګی دی، آخرت کې به ورسره ګوري. خو دا مسلمان چې بدعملي کوي، فحاشي کوي که نه، الله په دا دنیا کې رانیسي ذلیله کوي، شرموي. نو خدای زمونږ دا وطن د بې حیایۍ نه ګورې وساتي. زه یېرېږم ډېر، یو سیلاب د بې حیایۍ را روان دی، یو سیلاب، او ته پته نه لګي. په نیکرو کې جنکۍ فټبالونه کوي، په نیکرو کې جنکۍ کرکټې کوي، په نیکرو کې جنکۍ ریس کوي د هلکانو سره مخلوطه. بله په ګوجرانواله کې څه شو؟ ګوجرانواله کې هلکانو جنکۍ په نیکرو کې یو بل سره منډه وایي، او بیا د هغه د علما را پاسي او د هغې مقابله کې د هغې خلاف کوي. حکومت په هغه مولیانو باندې ګولی وروي. ملا صاحب ستا څه کار دی چې څوک څه کوي نو کوي به؟ دا عمل د مسلمان دی که د کافر دی؟ اچھا تاسو نه تپوس کوم، تاسو بچه ته اورېدلي خوا کې ستا هندوستان ملک دی چې په انډیا کې د هلکانو جینکو دغسې بربنډ منډې والي؟ هلته به نه اورېدلي. ورشه وګورئ په اسرائیلو کې یهودیان دي، د هغې چې ته د کرکټ میچ هم لیدلي، د ښځو خو څه کوي د هلکانو هم لیدلي. جاپان وي ترقي کو ترقي به نه کوي، کرکټ پکې شته، فټبال پکې شته، هاکي پکې شته. نو په کار ده خدای ښکوي. ملک د مسلمان، نوم د مسلمان، د مسلمانې ملک مې د مسلمان، او بیا غیرت زما د مسلمانې نشته، اسلامي غیرت زما نشته. دا سوداد نن ما په اسمبلی کې هم دا خبرې وکړې، دا دلته چې راته وایي کم از کم حیا او عزت دا د مسلمان خو خپل دی کړی. ما نن هم دا خبره وکړه، زه مسلمان یم، زما اسلامي خپل غیرت شکر دی شته دی، زه مسلمان یم، زما خپل ثقافت شته که نه، زه مسلمان یم، زما خپل حیا شته که نه. او د اسلام نه ما سوا د انسان ذهنیت او د انسان عقل دا مني چې د ما لور خور د بربنډه د هلکانو سره یو ځای ریس وکړي او منډې دې ووایي. دا حیا څه کوي د انسان؟ صدر صاحب وایي خیر دی که په نیکر کې ګرځي، وایي ته سترګې پټې کړه، افسوس دی ته سترګې پټې کړه. بل پکې لا وایي وایي حج کې چې جینکۍ او هلکان خدای دې تباه کړه، دې منډو د حج سره تشبیه ورکړې. حج کې دې لپاره ګرځي، عمره کې دې لپاره ګرځي، بربند دوړونه پکې کوي، هلته هلته خدای ته جاړي، هلته کوم هلکان دي کوم جینکۍ دي رور خور غوندې دغسې دي، دواړه الله ته جاړي. هغه منډې بربند ته وایي دا د حج په شانتې دي، حج کې داسې دي، دا هم داسې دي. په دې امت څه وشو، په دې قوم څه وشو، په دې وطن څه وشو؟ د فحاشو د بېدینۍ او سیلاب قسم په الله را روان دی. او زه په دغه یېرېږم که دا سیلاب راغی، په دې مونځ به د خدای پرې نه دي، په دا زکات او په دا روژه به د خدای پرې نه دي. دغه چل به کوي لکه په عراق کې او په افغانستان کې چې کومه لوبه شروع. الله دې مسعد کم از کم مونږ له پکار دي مسلمانانو له چې مونږ د خپل حیا او د خپل غیرت خیال وساتو، خپلې زنانه، خپلې خویندې، خپلې لوڼه، خپلې ښځې هغې برقو کې وساتو، هغې عزت کې وساتو، هغې حیا کې وساتو، هغې د بې حیایۍ نه وساتو، هغې د بازارونو د دوکانونو د چکرو نه وساتو. ممکن د الله حفاظت وکړي. نور دې پکې الله خیر کړي. نن سبا خو هلکانو جنکو سره موبایل سیټونه په لاس کې، موبایل جنکو هلکانو سره په لاسونو کې دې ګرځي. خدای خبر چې څه حال دی، په کوم طرف دنیا روانه.
دعا کې چې الله مو حفاظت نصیب کړي، پروردګارم د مصائب نه وسات، الله مو د خپل قهر او د خپل غضب نه وسات، رب العالمین هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم جون نصیب کړي، د هغې په شان ښکلی عقیده، ښکلی اخلاق، د هغې په شان ښکلی اعمال زمونږ الله نصیب کړي. یا الله زمونږ وطن کې، زمونږ په دې ملک کې دا کومه بې حیایي را روانه ده، الله دا ختم کړي. خدای د حیا او د پردې څادر زمونږ په خویندرونو باندې واچوي. الله چې څومره مسلمانان دي خدای ته حفاظت نصیب کړي. الله امریکا دا یهودیان دي، الله هغې لپاره موږ سوال کوو تی مسلمانان کې کہ اسلام په قسمت کې نه په خپل قهر تباہ او برباد کې د ټولو مسلمانانو د ملکونو په منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي. پروردګار چې څوک مریضان ته ول شفا ورکړي، قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي. زموږ خیر وخت په خپل دا کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد